ټولنا اول د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ هغه روایت ذکر کو چې د نبی علیہ السلام نے روایت را نقل کړی دی. دی فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل 15 شپې هغه داسې مبارک شپې دي چې کم خلق هغه شپې په ذکر او اذکار په عبادت سره هغه ژوندۍ کې مطلب پدې کې هغه د الله عبادت وکي په دغه شپو کې. نو د هغې کس دپاره جنت هغه واجب دی د الله د طرف نه، یعنی الله هغه ته جنت به ورکوي. هغه 15 شپې هغه دا دي. په هغې کې اولنۍ شپه د 8 ذوالحجې شپه ده. د لوی اختر نه یو 2 ورځې مخکې 8 ذوالحجه د هغې شپه په دې کې عبادت کول. دغه رنګې دویمه شپه د 9 ذوالحجې یعنی د عرفې شپه په هغې کې عبادت کول. دریمه هغه د لوی اختر شپه په هغې باندې عبادت کول. څلورم د وړوکې اختر شپه په هغې کې عبادت کول. او پنځمه هغه شپه ده چې دا شعبان د 15مې شپه دا چې دن په دې کې عبادت کول. دا 15 شپې. اوس یو چې دن هغه لیلة القدر د هغې جدا فضیلت راغلی، بلکې د هغې په باره کې خو د قرآن مجید مستقل یو صورت نازل شوی دی. خدا جدا فضیلت دی، هغه جدا فضیلت دی. د دې نه دا نه معلومېږي چې د هغې فضیلت کمزوری دی، خو د هر جدا فضیلت دي. نو دا د دې 15 شپو چې دی نه هغه دا فضیلت ذکر شوی. څوک چې په دغه شپو کې هغه عبادت وکړي، د خپل ګناهونو نه توبې وباسي او د الله طرف ته هغه رجوع وکړي، الله پاک به د دې لپاره هغه جنت واجب کړي. په دې شپه کې هغه د معاویه رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د دغې شپې کې الله پاک د ټول مخلوق یعنی د مسلمانانو چې دی نه هغه یعنی د ټول مخلوق کافران دي خپله وروسته نفي کوي. الله پاک بخشش کوي، بخیه، خو علاوه د 2 کسانو نه. او بیا بل روایت کې راځي چې ټول مخلوق ته الله پاک بخنه کوي علاوه د 15 کسانو نه. نو یو روایت کې 15 کسان ذکر شي او بل کې 2 کسان ذکر شي. دا دواړه چې راجمع کړي نو 2 کسان داسې دي چې د هغوی بخنه نه کېږي د 15 شعبان په شپه باندې یعنې سبانۍ شپه چې کوم ده، او نور د ټول مخلوق چې دی نه هغه بخنه کېږي. ها د 2 قسمه کسان داسې دي که دوی توبه وباسي نو د دې بخنه هم الله پاک کوي. خو د دې نه علاوه نور څومره خلک هغه توبه هم ونه باسي خو الله پاک هغه بخي. خدا 2 قسمه کسان دپاره توبه چې دی نه هغه لازمي ده چې د خپل ګناه نه هغه توبه وباسي. که توبه یې ونه ویسته نو په دغه شپه باندې الله پاک دې ته بخښنه نه کوي. په هغې کې د ټولو نه اولنی مشرک دی. مشرک خو چې د تر څو توبه نه یې ویستلې الله پاک ده ته بخښنه نه کوي. د ده هیڅ یو عمل هغه قابل قبول نه دی الله په نسبت باندې. که دی هر څومره منځونه کوي، عبادتونه کوي، دا د الله په نسبت باندې هغه قابل قبول نه دي. نو مشرک سړی دی چې نه هغه به دغه شپه باندې بخښنه هغه نه کېږي. دا خو ځکه ذکر کو چې چونکې اسلام دا د اعمالو دپاره هغه بنیاد دی. انسان چې یو عمل کوي د دې لپاره بنیادي څیز هغه دین اسلام دی. نو چې اسلام سړی قبول کړي د هغې نه پس چې دی نیک عمل کوي ده ته پیدا ورکوي. خو چې اسلام سړی قبول کړی دی ده ته هېڅ پیدا هغه نه ورکوي. نو دا خو اهم اساس دی، د دې وجې نه هغه ذکر کړو. بیا وروسته مسلمانانو کې بعضې کسان داسې دي چې د هغه ګناهونه دومره سنګین دي، دومره خطرناک دي چې د هغې د وجې نه چې کله د توبه نه یې ویستلی الله پاک ورته په دغې شپه کې هغه معافي نه کوي. که توبه وباسي نو په دغې شپه کې ورته الله پاک بیا معافي کوي. نو په هغې کې 2یم نمبر کس دی هغه کس چې هغه په زړه کې د یو مسلمان سره کینه ساتي، بغض ساتي، بدیشوالی ساتي. یو خو دا دی چې دیني لحاظ سره یو سړی دی هغه د دین دشمن دی، تور سره چې دی نه هغه د هغې د وجې نه دشمني ساتي، هغه جدا خبره ده. عام دنیاوي لحاظ سره دنیاوي معاملات دي، ډېرې قصې مسلې راشي او د انسان چې دی نو په اپس کې هغه جنګ جګړې وغیره هم راتللی شي. خو د دې د وجې نه بیا په زړه کې داسې بغض ساتل چې د هغه سره بدیشوالی او د هغه سره نفرت دا چې دی نه هغه بیا دین اسلام د دې اجازت نه ورکوي. ټیک ته ستا سره جنګ وشو، جګړه وشوله، اسلام د انسان هغه د انسان چې دی نه هغه د ده د
هغه نفس او د دې چې دی نه هغه لحاظ ساتلی دی چې انسان ټیک ته دی غوسه دی 3 ورځې به دی غوسه وي که 3 ورځې ده ورسره هغه ورانه وکړه خبرې ورسره ونه کړې ټیک ده ته اجازت دی د 3 ورځو نه زیات چې دی نه هغه ده ته اجازت نشته چې دی مسلمان سره هغه ورانه وکړي دی په زړه کې څه خیره هغه وساتي 3 ورځې تاله شریعت چې دی نه هغه اجازت درکړی اخوا اجازت هغه بیا نشته نو که انسان بدله اخلي جو بدله دی واخلي چې بدله نه اخلي نو معافي دی وکړي که معافي نه کوي نو په زړه کې دی ورسره بغض چې دی نه هغه نه ساتي یاره دا پلان کې بدې زما سره کړې زه یې نه معاف کوم ټیک ته ته یې نه معاف کړې خو په زړه کې ورسره بغض مه ساته که نو بس الله پاک ورته د دې بدله هغه ورکړي نو بغض په زړه کې ساتل بدیشواله د مسلمان نه نفرت کول د کس الله پاک هغه معافي نه کوي دریم شرابي انسان دی همیشه شراب څکي عادت د شراب دی همیشه د شراب څکي دغه کس ته چې دی نه هغه الله پاک بخشش او بخښنه نه کوي بدغه شپه کې وکړه توبه وباسي الله پاک ورته بیا کوي څلورم د هغه سنګین ګناه دی چې د دې د وجې نه الله پاک هغه معافي نه کوي د رشته دارانو سره تعلق هغه پرې کول او بل حدیث کې یو حدیث خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د رشته دار سره تعلق یعنی صله رحمی تعلقات ساتل دا نه دي چې هغه ستا سره ښه سلوک کوي ته ورسره ښه سلوک کوي چې هغه ستا سره بد سلوک کوي ته ورسره بد سلوک کوي دا چې دی نه هغه صله رحمي یعنې د رشته دار سره تعلق دا نه دی بلکې د رشته دار سره تعلق هغه دی نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه ستا سره تعلق پرې کوي او ته ورسره تعلق هغه ساتي نو دا چې دی نه هغه د رشته دار سره اصل ښه تعلق چې دی نه هغه دغه دی نو څومره زمونږ ګڼ رشته دار وي او مونږ چې دی نه د هغوی سره ورانئ ضروري ده چې یو سړی د یو چا سره هغه ګپ شپ ډېر لګئ او د هغوی جدا به ورسره روغئ نه که ستا ورسره نه لګي نو دومره ده چې دعا سلام کوه او نور که ته ګپ نه لګې مه لګوه هغه سره ګپ خو دعا سلام او هغه رشته داري څه نه څه درجه کې چې دی نه هغه ساتل پکار دي بیخي پرې کول نه دي پکار نو رشته داري پرې کول او بیا خو لا داسې چې د یو سړي د وجې نه هغه رشته داري هغه پرېږ شوي د چا د وجې نه مثال زما د وجې نه زما یو رشته دار دی هغه زما نه خفه دی زما یو کمی ده د هغې د وجې نه نو ګوره دا رشته دار چې اوس زما سره تعلق نه ساتي نو هغه خو هم ګناهګار دی په دې کې خو اول شروع خو ما کړې ده که نه دا خفه چې دی دا خو زما د وجې نه دی نو زیات ګناهګار خو زه شوم نو هغه مې هم ګناهګار کو د ځان سره او ځان چې دی نه هغه مې هم ګناهګار کو نو داسې چې دی نه هغه نه دي پکار اوږه ښکته کول پکار دي یاره په یو ځای کې چې دی نه هغه زه اوږه ښکته کړمه زه لږ عاجزي وکړمه په دې سره د انسان چې دی نه هغه په عزت کې کمی نه راځي په دې سره انسان ښه عزتمند کېږي الله پاک دې انسان ته ښه عزت ورکړي نو په هر ځای کې داسې نه چې بس یاره زه ځان له څوک یم اوس به چې دی نه هغه زه د دې پلانکو سره تعلق ساتم او د ده کره به تګ راتګ کوم د ده سره به خبرې اترې کوم زه خو ځان له څوک یم نو ګوره لږ اوږه ښکته کول پکار وي چې د نبي علیه السلام کوم تعلیمات دي په هغې باندې عمل وشي نو خو دا نه وي چې بس ځان ته به څوک وایو او خپل رشته دار سره به تعلق هغه پرې کوو او دین اسلام چې دی نه هغه به شاته غورځو نو څلورم هغه کس چې د رشته دار سره تعلق ختموي پنځم د هغه کس دی چې د خپلې پنسې د غونډو هډوکو نه هغه ښکته ساتي ما په یو ځای کې هغه خبره وکړه په دې باندې وایي لکه پنسې چې دی نه هغه ښکته ساتل دا لوی ګناه دی کبیره ګناه دی او تقریبا 10-15 منټ خبره په دې باندې هغه وکړله بیا چې دی نه هغه کم کسانو خبره اورېدلې وه چې په هغې کې یو کس چې دی نه هغه یو ځای کې و ولاړ و چې چا ورته ویل هلکه دا خو اوس تا ته ونه وي چې دا پنسې ښکته مړه پرېږده وایي سړیه لګیا به ځان نو ګوره دا خبرې مونږ د کور نه نه دي راوړی او دا مونږ د ځان نه نه دي جوړې کړې دا نبی علیه السلام فرمایلي دي ځکه هغه مونږ دا خبرې کوو نبی علیه السلام فرمایي ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار کم د پرتوګ یا د لنګ کومه حصه چې هغه د غوڼ هډوکو نه هغه ښکته وي نو د دقې خپې دقه حصه به په جهنم کې وي نو چې د انسان خپې په جهنم کې دي په اور کې دي نو دا نور وجود به پراته شي لکوټې ګوته چې دی نه هغه اوس وځي انسان چې دی نه هغه به څومره لوی تکلیف کي نو چې پوره خپې په اور کې پرتې او بیا د جهنم اور چې د دنیا اور ته 70 پیرې روزانه پناه غواړي نو چې په هغې کې د انسان خپې پرتې نو دی به څه پراته شي نو داسې معمولي خبرې ګڼل نه دي پکار دا لوی ګناه دی علما فرمایي لوی ګناه هغه چې هغه بغیر د توبې نه هغه نه معاف کېږي او دومره د دې نه به نور لویوالی کم شي چې نبی علیه السلام فرمایي چې دا 15 شعبان په شپه باندې د دغې سړي بخشش هغه نه کېږي او نن سبا معامله الټه ده د سړو پنسې هغه ښکتی او ښځو چې دی نه هغه خپلې بره کړي د هغو هډوکې ښکاري او د سړو هغه چې دی نه هغه پټي هلکه دا ولې مړه پیشن دی سړیه هلکه دا بدي مړه پرېږدوه سړیه دا خبرې هلکه دا پرېږدوه به بیا په کار را نه شي بیا به هلته څه کوو
هلته خو به بیا دا نه چې پرېږده هلته به بیا دقه خپې به جهنم کې پرتې نو څه داسې دا یو لوی پیشن دی چې بس د سړي خپې ښکته مونږ چې دا بره یې نو مونږ چا داسې د پینډې نه پاسولو چې ستا پیسې بره دی او ته ځه دې ځګي نه وځه حسن الله پاک په سنتو کې اخودلی دی په سنتو کې الله پاک حسن یې ښودلی دی مونږ حسن چې دی هغه به نور څه کې تلاش کوو نو د تکبر د وجې نه یو سړی داسې دی چې هغه کار کوي خیالي نشته دی پیسې چېرته ښکته شوي دي نور د ده عمومي دغه عادت نه وي هغه به دې وعید کې هغه نه دی راغلی یو سړی اکثر عمومي د خلکو عادت دا وي چې پیسې هغه ښکته وي او دا پیشن هغه ګڼي او یا خو بعضې خلک د تکبر د وجې نه ښکته وي او بعضې د پیشن د وجې نه دغه پکې داخل دي پنځه شول دا شپږم نمبر کس هغه دی چې هغه د مور و پلار هغه نافرمانی د مور و پلار نافرمانی کوي د هغوی خبره نه مني یو نافرمانی خو هغه دی چې تا د یو دین اسلام د یو کار نه هغه منع کوي نو دغه په دغه کې چې دی نه د مور و پلار تابعداري نشته دی خو په دنیا کې تا ته د یو خبرې هغه حکم کوي یاره دا کار وکړه دا وکړه دا وکړه ته یې نه کوې نو په دې کې چې دی نه هغه د مور و پلار نافرماني یا د مور و پلار سره ښه سلوک نه کوي دی د هغوی سره بد کوي د هغوی سره چې دی نه هغه خبرې چې دی نه هغه اړی راړی د هغوی سره ژبه کوي د هغوی سره چې دی نه هغه جواب ورګرځوي هغوی ته تکلیف ورکوي هغوی ته چې دی نه هغه یا خو بعضې علاقو کې جو داسې هم وي وهي هم بعضې خلک نو داسې چې دی نه خو بیا ډېره لویه خبره ده یا نبی علیه السلام فرمایي چې اخري وخت به داسې راشي چې خلک په خپل مور و پلار ته کنځل کوي صحابه ډېر حیران شو د الله رسوله داسې به هم نه څوک چې خپل مور و پلار ته به کنځل کوي نبی علیه السلام وایي یو سړی به داسې چې هغه به د بل مور و پلار وکنځي هغه به په بدله کې د ده مور و پلار وکنځي نو دی د خپل مور و پلار د کنځلو چې دی نه هغه سبب جوړ شو نو نن چې دی نه هغه یو سړی د بل مور و پلار وایي بل مه وهه په ګوته تا به څوک نه وهي پلته نو چې ته بل په ګوته وایي نو تا بیا په خامخا پلته وایي ته د بل مور و پلار چې دی نه هغه کنځې خامخا به ستا مور و پلار چې دی نه هغه کنځي حتی تر دې په قرآن مجید کې خو د دې نه منع راغلې ده چې ته د مشرکانو بتانو ته کنځل مه کوه قرآن مجید مستقل یو آیات مشرکانو بتانو ته کنځل مه کوه ځکه دوی به بیا په ناپوهتیا کې چې دی نه هغه ستا چې دی نه هغه خدای ته هغه کنځل شروع کړي ستا رب ته به کنځل شروع کړي چې ته د هغه رب هغه کنځې ته د هغه بت کنځې چې هغه ورته عبادت کوي نو هغه به ستا هغه کنځي نو د بل مور پلار کنځل داسې دي لکه خپل مور پلار کنځل نو د دغې نه هغه ځان وساتو یا مور پلار ته په هرې طریقه چې هغه تکلیف وي ضرر رسول وي د دې نه ځان وساتو د دغې کس بخنه هغه نه کېږي اووم نمبر کس هغه دی چې هغه بل مسلمان په ناحقه قتل کړي هیڅ څه جرم نشته په دنیا کې چې دی نه هغه لږې خبرې اترې واورېدلې لږې چې دی نه هغه په اپس کې هغه خبرې ورانې شولې په دې په وجه باندې چې دی نه هغه مړ کړي د دغې کس بخښنه چې دی نه هغه نه کېږي که دی توبه ویستل غواړي دی د هغې خلکو نه هغه معافي وغواړي د الله نه دې معافي وغواړي که هغه خلکو ورته بخښنه وکړله وارثانو او د الله نه یې توبه ویستل الله پاک ورته هم بخښنه وکړي نو دا په حقوق العباد کې راځي به هر حال دا اووه قسمه خلک هغه دي چې دغې خلکو ته په دې شپه کې هغه بخښنه نه کېږي د دې نه علاوه ټول خلکو ته الله پاک هغه بخښنه کوي نو که بالفرض په دې کې یو کار داسې وي چې هغه په مونږ کې موجود وي هغه مونږ د ځان نه د نن نه چې دی نه هغه لرې کړو ځکه سبانۍ شپه هغه دغه شپه را روانه ده چې د نن نه مونږ دغه کار د ځان نه هغه لرې کړو ځکه اوسپنه چې دی نه هغه دی له یو سړی رنګ هلو ورکوي دا رنګ الو اخلي چې کله د دې نه زنګ هغه ریګمال کړلی شي لرې کړلی شي دې ته بیا ته رنګ ورکوي نو دا به ښکلی رنګ واخلي خو چې په دې باندې زنګ لګېدلی دی او رنګ دې وله ورکړو هغه زنګ که چا معمولي دې شي کړو چې هغه رنګ ته هم لاړه او هر څه دي چې دی نه هغه لاړل نو د رنګ بیا پیدا نشته دی نو که مونږ ډېر عبادتونه هغه بیا کوو خو چې هلته کې زمونږ زړه هغه زنګ دی نو دې ته چې دی نه هغه د عبادت هغه رنګ دې ته نه اغوستولی کېږي اول پکار دی چې مونږ د زړه هغه د ګناهونو نه ریګمال کړو دا پاک کړو بیا چې دی نه هغه مونږ عبادت کوو نو دې ته به فایده چې دی نه هغه ورکوي نو اول مونږ به دغې باندې سوچ وکړو چې په دې اووه قسمه کسانو کې آیا مونږ یو که نه یو که بالفرض یو پکې مونږ خو کمزور یو که یو پکې نو هغه کارونه مونږ د ځانه هغه وباسو عزم وکړو چې مونږ به د سبا نه بلکې د نن نه د وس نه چې دی نه هغه دغه کارونه پرېږدو داسې نه چې هغه دغه شپه راشي او مونږ چې دی نه هغه بخشش ونه شي بلکې سبا خو حدیث راځي چې آینده وخت کې هغه بیا د څوک پیدا کېږي کم ماشومان څوک وفات کېږي د هغه ټولو لیسټونه چې دی نه هغه فرشتو ته حواله شي لکه بالفرض زمونږ نوم پکې حواله شي چې دی به را روان کال ته به دې شو قدر کې چې دی نه هغه نه وي ډېر خلک به هغه داسې چې په روز کال دلته به زمونږ سره هغه به دې محله کې موجود و
او سکال چې دین وشو قدر روان دی او سکال چې دین هغه نشته لري ولې پر اوس کله هو لست چې دین هغه پرشتو ته حواله شي او کې دې شي چې آینده کال دا ورځ راځي او مونږ چې دین هغه به مجلس کې یا به کلی کې به علاقه کې او به دنیا کې چې دین هغه مونږ نه یو چې مونږ نه یو د نن د وسنه چې دین هغه عزم وکړو چې مونږ هغه داسې کار کوو چې الله پاک مونږ ته بخنه وکړي زمونږ چې دین هغه بخشش چې دین هغه وشي داسې نه چې مونږ خپل ګناهونو په وجه باندې په تکلیف کې چې دین هغه پرېوځو الله پاک ته